د مونځ په اولنی رکعت کې د قران کریم اخیرنی سورت ویو نو په دویم رکعت کې څه کول پکار دي دا یو ضروری مسله ده دا لازمی او پیژنئ جی دویمه مسله دا چې د قران کریم اخیرنی لس سورتونه دي نو دا په مانځ کې په کم ترتیب سره ویل پکار دي ټیک شولا دریمه مسله دا چې چا په مانځ کې د قران کریم سورتونه بی ترتیب ویل رسته صورت مخکی رکعت کې او مخکی صورت رستی رکعت کې ویلې نو آیا په دې باندې سجده سهو شته کنه شته که قصدن داسې وکړه د سجده سهو څه مسله ده او که په غلطۍ کې وکړه په خطا کې نو بیره سجده سهو مسله څنګه ده ګور د ټولو نه مخکې دا خبره د ځان سره او پیژنئ چې په فرض مونځ کې د سورتونو د ترتیب رعایت ساتل دا واجب دي په فرض مونځ کې د سورتونو د ترتیب خیال ساتل دا واجب دي که چا په قصد باندې په فرض مانځ کې رسته صورت مخکی رکعت کې ویو یا مخکی صورت رستی رکعت کې ویو نو د مونځ مکروه تحریمی شو واجب پرې خو د مونځ او شو خو سره د غټ نقصان نه دا مسله یاد ساتئ او که په غلطۍ کې د چانه په فرض مونځ کې ترتیب د سورتونو وران شو کنه نو بیا مونځ مکروه تحریمی نه دی دا په غلطۍ او په خطا کې شو نو بیا کراهت ناراضی جی دا مسله ځان سره ساته اوس مسلې تراشه چا په مونځ کې پړومبني رکعت کې د قران کریم اخیرنی سورت ویو نو په دویم رکعت کې د لسکول پکار دی نو که په دویم رکعت کې د زی واپس د قران کریم د سرنه د الف لام میم نه پکې صحیح سوی نو دا درست دی سره مونږ صحیح دی خو بهتر ورلدا ده بهتر ورلداده چې په دویم رکعت کې د قران کریم دغه اخیرنی سورت وای دا ورله بهتر دی او چونکی دا په خطا او په غلطۍ کې شوی دی نو دلته بیا په د باندې هغه مکروهواله ناراضي خو په نفل او سنتو کې مسله دا ده کنه چې په نفل او سنتو کې د سورتونو د ترتیب خیال ساتل دا واجب نه دي که په نفل او سنتو کې چا په قصد د قران سورتونه بی ترتیب ویلې نو په دې سره مکروه تحریمی د مونځ نه ګرځي او بهتره دار چې په نفل او سنتو کې د سورتونو د ترتیب رعایت دا اوساتل شي دا مسله ځان سره یاد ساتئ بل مسله دار چې د قران کریم د اخیرنی لس سورتونه دي په دې کې د ترتیب خیال ساتل دا داسې دی چې تا یو صورت ویو لکه قل هو الله احد پړومبي رکعت کې ویو نو په دویم رکعت کې بیا ته قل اعوذ برب الفلق په منځ کې پرې دی او قل اعوذ برب الناس وی نو به دې سره بستا مونږ مکروه ګرځي خو مکروه تنزیهی ګوره مکروه تحریمی نه کدا چا په قصد وکړو نو مونږ به مکروه تنزیهی ګرځي او که په قصد نه په خطا او غلطۍ کې وشو نو بیا خو دغه وړو کې کراهت ناراضي بهتره دار چې تبه په منځ کې یو صورت نه پرې دی دوه پرې خودې شي درې پرې خودې شي دینه زیات خو په منځ کې یو صورت دا بنه پرې دی دا مسله شو دریمه مسله دا او چې کبچا په مانځ کې د قران کریم د سوراتونو د ترتیب خیال ونه ساتو رسته صورت مخ کې او مخ کې رسته ویو نو ګوره یاد ساته کدا عمل قصدن کړي او کدی په غلطۍ کې کړي په دوانو سوراتونو کې سجده سهو واجب نه ده سجده سهو په باندې نشته ده بهر حال صرف دغه مسله ده چې په فرضو کې په قصدو کې نو مکروه تحریمی به وګرځي او کنه خطا کې شوی به خو مکروه تحریمی نه ګرځي خو د سجده سهو مسله په دې ځکه نشته یعنی سجده سهو په واجب نه ده دا مسله ځان سره یاد ساتي او د ملګرو سره لازمی شیر کې ډیرو کسانو دي تاسو هم کړي چې غوي ته دا مسلې معلوم شي نو منګو تاسو ته په الله اجر راکړي وصلی الله علی النبی